الله الرحمن الرحیم. درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 1499 نمبر حدیث مبارک دی. 1697 نمبر. وعنه رضی الله تعالی عنه. دا حدیث هم د مخکینی حدیث پشان زمون سردار سیدنا ابو هریره رضی الله عنه نه روایت دی. الله پاک دې راضي شي. الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی. الله پاک دې زما ستاسو د ټول امت د طرفه بهترینی بدلی ورکړي. ان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قال، چې شک پکې نشته د الله پاک را لېږلی شوي رښتینی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی. د حدیث مبارک کې نبی علیہ السلام دو خبرې کړي دي امت ته. اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد، چې کله تاسو څوک وګورئ چې جمعات کې خرڅول کوي یا په جمعات کې اخیستل کوي، جمعات کې خرید او فروخت کوي، فقولو، نو دې دواړو ته ووایئ، دا که څوک خرڅول کوي ده ته هم داسې ووایئ او چې اخیستل کوي هغه ته هم ووایئ لا اربح الله تجارتک، الله تعالی خو دې ستا په دې تجارت کې په دې سودا کې ګټه در نه کي درنه، خدای پاک دې ته پکې نفع وانه چي. واذا رأيتم من ينشد ضالة، او دیمه خبره نبی علیہ السلام دی حدیث مبارک کې دا فرمایلی ده چې کله تاسو څوک وګورئ چې جمعات کې د ورک شوي شیز اعلان کوي، فقولو، نو هغه ته داسې ووایئ لا ردها الله علیک، الله پاک دې تا ته دغه څیز واپس نه کي. جمعاتونه دې لپاره جوړ شوي دي چې دالته به منځونه کېږي، جمعات مانځه لپاره مسلمانان جوړوي، تلاوت به پکې کېږي، د تلاوت دپاره د قرآن شریف د تلاوت دپاره، د ذکر دپاره، د الله د عبادت دپاره، اعتکاف دپاره، نیکو کارونو دپاره جمعاتونه خلک جوړوي. اوس که په جمعات کې خرید و فروخت شروع شي، اخیستل او خرڅول شروع شي، نو بیا به په عبادت کې خلل پیدا شي. نو دې وجې نه که څوک دا غلط کار جمعات کې کوي او کتونکي وویني، نو په زوره زوره دې ورته ووایي الله تعالی دې ستا تجارت کې برکت وانه چي. مسلمان د مسلمان نه خیرې نه لي. اوس دا مسلمان چې ناپوهه دی او جمعات کې څه شی خرڅوي یا اخلي، نو هغه خو یې ګټې دپاره خرڅوي او دغه شان اخیستونکي هم ګټې او فایدې دپاره اخلي. چې ده ته یو مسلمان دا خیرې وکړي او د دې خیرو اجازت ورله چا ورکړی دی؟ نبي علیه السلام. نو دی به د دې غلط کار نه رامنې شي. ګینې عام طور باندې چې مسلمان بل مسلمان په سودا خرڅولو وویني یا په سودا اخیستو وویني، نو که په خوله ورته نه وایي، په زړه کې دا وایي چې خدای ده ته دې کې خیر او برکت واچي. او وړه سودا وي او که لویه سودا وي، مسلمان چې په خرید و فروخت وویني که نه، وړه سودا خرڅوي او که لویه سودا خرڅوي، وړه سودا اخلي او که لویه سودا اخلي. لکه د سهار مانځه نه پس عام طور باندې زمونږ او ستاسو دې کوڅو کې دا صابون والا چغې وایي. یقینا مشه چې مسلمان یا به ورته دا دعا کوي چې خدای حقه حلاله مزدوري کوي ته ورته پکې برکت واچي، که اخلي ترې نه نم. دغه شان چې دا کم کس اخلي، نو هغه ته به هم چې بل مسلمان پې تېرېږي ورته به دا دعا په زړه زړه کې کوي چې خدایه دا سودا دا د پورې بختوره کړي. دغه شان که لویه سودا وي، کور خرڅوي، پټۍ خرڅوي او بل ترې نه دغه پټۍ کور اجره اخلي، نو د مسلمان شان د خیرخواهۍ دی. دی به هغه ته دا دعا کوي چې خدایه د پورې دا خرڅ بختور کړي، ګټور کړي، او د بل لپاره اخیستل برکتي کې او ګټور کې. تاسو په الله باور کوئ ام یو سودا کې الله پاک خرڅونکي ته هم خیر اچولی شي او اخیستونکي ته هم خیر اچولی شي؟ نشي اچولی. زمونږ نبي پاک صلی الله علیه وسلم هر هغه امتي ته دعا کړې ده د خیر او د برکت چې سحر مانځه نه پس فوري طور باندې مزدورۍ پسې وځي. دا شان که د څه څیز ضرورت وي سحر وختي کې ځي. سحر وختي کې نبی علیہ السلام دا دعا کړې ده یا الله زما امتیانو ته اخیستل کوي، که خرڅول کوي، که څه کاروبار کوي، که څه محنت مزدوري کوي، یا الله دې سحر وختي کې زما امت ته برکت واچي.
او زمونږ او تاسو د پیغمبر دا قبول شوی دعا صلی الله علیه وسلم هر کس محسوسه کړي دا لیدلې ده رښتیا وایي چې سحر وختي کوم یو کار وکړي کنه او هغې نه پس بیا ناشتې ته کښېنې او ځان بل کار ته تیارې ته به وایې چې ګینې دا کار راله بل بني ادم وکړو دا همره پکې خیر او برکت وي نه پې سړی ستومانه شي او د نیمې ورځې عمره کار پکې وشي دا د پیغمبر علیه السلام دعا ده نو موږ او تاسو مسلمانان یو زړونو کې به هم خیرخواهي وي چې څوک هم ووینو چې څه شی خرڅوي د مجبورۍ نه یې خرڅوي او که دا خرڅولي کاروبار دی دعا به ورته کوو چې یا الله دته په دې خرڅ کې خیر او برکت واچ او کم کس اخیستونکی دی مجبورۍ نه یو شی اخلي او که کاروبار دی او که ضرورت دی هغه ته به دا دعا کوو چې خدای دته په دې اخیستو کې خیر او برکت واچ خو اوس دا د دعاګانو والا شی چې یو مسلمان ته په دعا پکار و په خرید او فروخت باندې یو کمعقل سړي جومات ته دا کار راوړو او جومات کې یو څیز خرڅوي او اخلي نو یاد ساتئ د دې دوه صورته دي یو صورت خدا دی چې هغه سودا یې هم جومات ته راوړې ده د عطرو پیټۍ د ورسره یا مسواکونه دي او یا تسبیح خرڅوي یا کاونټرې خرڅوي او جومات سجدهګاه ته یې را دننه کړي سجدهګاه خو پېژنو چې کوم ځای کې مونږ او تاسو بې پیزاره ګرځو سجدهګاه چې کوم ځای کې صفونه غواړو اوړي جمعې کې نو چې دغه ځای ته یې راننه باسي سودا دا خو ناجایز دي په دې موقع باندې خو دته که دا خیري وشي نو په ځای ورته وشو چې د مسلمان د خولې نه دته خیري وخاتي نو دی به لږ هوش کې راشي دته به لږه تنبه او بیداري حاصله شي چې واه مسلمان خو مسلمان ته خیري نه کوي دا ده ما ته ولې خیري وکړي نو بل یا هغه به پوهېږي چې دا نبي علیه السلام اجازت ورکړی دی د خیرو او تا خبرې کم کار کړی دی د عبادت د ذکر د تلاوت د مونځ او د اعتکاف او د خدای د یادولو ځای ته تا سودا راوړي نو دی به منې شي دا د منې دپاره دی منې دپاره او دویم صورت دا دی چې سودا بهري او د هغې دپاره تړل او سپړل جومات کې کوي سودا بهر د بوساړه بهر ولاړه د پټي کې او دلته خبرې کوي چې یاره بوساړه به درله په دې درکړم نه مړه په دې راکړه نو چې سودا بهر وي بیا صرف د یو کس دپاره دا د سودا خبرو اجازت شته دی او هغه اعتکاف والا په اعتکاف ناست دی یو کس نو هغه د سودا ځای ته بهر حاضرېدی نه شي نو که دلته په ټلیفون باندې ورسره څوک خبره کوي یا دی کوي چې سودا بهر وي او دا هغه صورت کې چې اوس په دغه سودا که دا د اعتکاف ورځې وځي نو بیا خرابېږي یا ریټ خرابېږي او یا دته ضرورت وي نو دی دغه د اخیستو خرڅولو خبره بیا چې سودا د جومات نه باري اعتکاف والا دننه خبره کولی باقي عام مسلمان چې سودا په جومات کې وي دا خو اعتکاف والا دپاره منع دي او عام کس دپاره منع دي او چې سودا بهر یو خبره جومات کې کوي نو دا اعتکاف والا دپاره جایز دی او عام کس دپاره جایز نه دي او بل صورت دا دی چې سودا هم بهر یو خبره هم بهر کوي لکه عام طور باندې دا ستاسو خبرې له اوسره علم د جومات پیزار کې ایښي پیزار کې یا د جومات د ګیټ نه بهر یا دننه خو پیزار کې پیزار نه دی چې کوم ځای مونږ او تاسو سپلی وبل د جومات د سجدهګاه نه بهري د مسجد شرعي نه بهر ځي نو په هغې کې کوي بیا خبره هم جایز ده او دا سودا هم دغه ځای کې جایز ده او دغه صورت پکې جایز ده دا خو داسې مسلمانان چې دي د اعتکاف نیت کړی د عام طور باندې مونږ او تاسو جومات ته راننوځو که نه د عام ورځو کې مونږ او تاسو د اعتکاف نیت کړی بهتر هم د هغې دپاره دا ده چې سړی پوره پرهیز کوي که نه چې د دې پیو دپاره روټۍ دپاره سهار کې پیسې ورکوي که نه چاله چې هغې دپاره هم داسې بهر ورسره وځي خو چونکې دې کې حرج دی نو د دې دپاره د مخکې نه د اعتکاف نیت کړی وي یا دغه ټایم کې د اعتکاف نیت وکړي نو بیا ورکې گنجایش شته دی او دویمه خبره خو حدیث کې چې کومه راله د ورک شوي شیز اعلان جومات کې دا پرون هم شوی او پرون ورکې یو تپوس دا شوی چې یاره ماشوم بې درکه شوی ماشوم بې درکه شوی نو د هغه اعلان څنګه دی نو د انساني جان د حفاظت په بنا باندې چې انساني ځان ډېر قیمتي دی وړوکې خو په ځان سنبالولو نه پوهېږي نو په دې بنا باندې که د جومات د لوډسپیکر نه د ورک شوي ماشوم اعلان وشي نو دې کې ګنجایش ته جایز دی او د نورو شیزونو اجازت نبي علیه السلام نه دی ورکړی تر دې پورې ویلي دي که څوک د ورک شوي شیزه اعلان کوي نو داسې خیرې ورته وکړي چې خدای پاک دې درته واپس نه کړي چې دی د مسلمان د خولې نه خیرې ووري خیرې خو مسلمان ته نه کوي نو دی به په ځان پوه شي چې یا خو دا مسلمان ما نه ډېر زیات خفه دی او ما یا ګینې ما ډېر غلط کار وکړو نو هغه به پوښتنه وکړي نو چې پوښتنه وکړي او ورته به وایي چې دا پیغمبر علیه السلام فرمایلي دي ښه نو بیا به بل وخت دپاره هغه منع شي که ستاسو خیلي دا ډېر مونږ او تاسو کم کارونه کوو په ناخبرتیا کې کوو مونږ د شریعت او د پیغمبر علیه السلام د سوال جواب او د خبرو نه ناخبره او ناواقفه وي نو په هغې کې مونږ او تاسو نه ډېر کارونه کېږي یعنې مسلمان چې کلمه ویلي دی به هېڅ کله هم هغه کار ونه کړي چې کوم د نبي علیه السلام منع کړی الله پاک د پوهې سره د عمل کولو توفیق راکړي جنازې منځو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ټکی دی اوچت دی شان ستا وتعالى جدك او اوچت دی شان ستا وتعالى جدك او اوچت دی شان ستا
صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه.